بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د نحو میر سبق نمبر 14 دی. نن به ان شاء الله موږ د جملې لپاره کم از کم 2 کلمې لازمي دي دا باس پکو او بیا به د مطالعې طریقه زده کو. مصنف رحمه الله د بیدان کې نه د دې شروع کوي، دا نوې فصل شروع شو. بیدان کې معنی د تپوی شچی، بیدان کې تپوی شچی هیڅ کلمه معنی دا یو کلمه هم کمتر کمتر معنی دا کما از دو کلمه د دو کلمونه نباشد نوی. مصنف رحمه الله وی بیدان کې تپویشه هیچ کلمه کمتر از دو کلمه نباشد، چې یو کلمم د یو جملم د دو کلمونه کم نوی. د جملې لپاره کم از کم دو کلمې لازمي دي. د جملې لپاره کم از کم 2 کلمې لازمي وي، چې یو پکې مسند وي، یو پکې مسند الیه وي. لفظونو کې هم، یعنی چې په لفظونو کې 2 کلمې یا په لفظونو کې موجود وي، یا یو لفظ وي یو تقدیرن وي، یو یعنی پوشیده وي، پټ وي، ښکاره نه وي. مونږ ورته مونږ فرض کو ټیک شو. نو دلته مصنف رحمه الله بیدان کې تپوی شه چې هیڅ کلمه یو کلمه هم یا هیڅ کلمه هم کمتر معنی کما از دو کلمه د 2 کلمونه نباشد نوی. لفظونو کې هم چون لکه ضربه ضربه یو لفظ دی، زیدون بل لفظ دی. یا ګورئ زیدون دا ضربه فعل دی او زیدون فاعل دی. ضربه معنی را وخل وکړه او زید وخل وکړه. یا بل یو جمله مونږ اسمیه جوړو، زیدون قائم، زید ولاړ دی، زیدون قائم. نو دا زید مسند الیه دی او دا قائم ولا مسند دی، مسند الیه. مبتدا چې هغه مسند الیه وي او خبر مسند وي، ٹھیک شو. او په جمله فعلیه کې فعل چې دی دا مسند وي او فاعل پکې مسند الیه وي، ٹھیک شو. دا ضربه پکې مسند دی او مونږ ورته فعل وایو، او زیدون پکې فاعل دی دته مسند الیه وایي. او په جمله فعلیه کې زیدون مسند الیه دی، مبتدا ورته وایو، مونږ ورته مبتدا ورته مونږ وایو. او قائمون خبر دی، مسند دی، مونږ ورته خبر وایو. نو ترکیبی نمونه دا دي مبتدا او خبر. او نور په کتاب کې د مسند او مسند الیه نمونه مشهور دي، یعنی کتاب کې به مسند الیه راځي، په ترکیب کې به مبتدا یا خبر جوړیږي. نو هر یو کلمه، هر یو جمله چې کومه جمله وي نو هغه د مسند او د مسند الیه نه جوړیږي، د دې نه علاوه د بل څه نه جوړیږي. که د دې 2 لفظونو نه کم وي کنه نو بیا به ورته وګورئ چې تقدیرا خو نه دی، یعنی فرض کړی شوی خو نه دی، تقدیرا خو 2 کلمې نه دي. نو که چېرته تقدیرا هم 2 کلمې نه وي نو بیا پوه شه چې دا جمله نه ده. لکه اوس زه وایم زیدون، نو دا زیدون اوس یو لفظ دی، ٹھیک شو. نو دا موږ سره جمله نشي کېدی. یا زه وایم ولد زیدن، د زید زوی. نو دا ولدو پکې مضاف دی او زیدن مضاف الیه. مضاف الیه دا مرکب اضافي د جملې یو جز جوړیږي، یا به مسند جوړیږي یا به مسند الیه جوړیږي. نو دا 2 لفظونه دي، خو یعنی دا جمله نه ده. جمله کې 2 شرطونه، یو شرط پکې دا وي چې دا کې یو مسند وي یو به مسند الیه وي. نو دا ولد زیدن دا خو مرکب اضافي یا به مسند جوړیږي یا به مسند الیه جوړیږي. نو اوس د دې سره ولد زیدن عالم اولګوا عالم، نو اوس دا پوره جمله شو. خو که دا عالم ته لري کې نو بیا دا ولد زیدن دا صرف مسند الیه شو، دا مرکب اضافي مسند الیه شو، او دا عالم ورلا مسند شو، دا خبر شو. نو اوس دا جمله شو چې دا عالمون ته لري کې نو ولد زیدن دا جمله نشي جوړېدی. نو موږ ته همدغه مصنف رحمه الله وایي، فرمایي راته بیدان کې تپوی شه چې هیڅ کلمه یو کلمه هم کما از 2 کلمه د 2 کلمونه نباشد نوی. لفظونو کې هم چون لکه ضربه زیدون، زید وخل وکړه. یا تقدیرا مطلب دا دی چې یو په لفظونو کې موجود وي او یو پکې پټ وي، یا مونږ فرض کړی وي. تقدیرا معنا فرض کړی شوی وي، تقدیرا معنا فرض کا. تقدیرا څه معنا ده؟ فرض کا.
دا تقدیر موږ ته ډیر مخکې بیا د اسم معرب په قسمونو کې بیا راځي. نو فرض کا د دې معنی ده فرض کا تقدیرا څه معنی فرض کا. چون اضرب دا خو یو لفظ دی خو دې کې انت ضمیر پټ دی. انت ضمیر پکې تقدیرا دی. دا تقدیرا یوه جمله ده. دا تقدیرا جمله ده پوره جمله ده. ٹھیک شو دوه کلمې دي تقدیرا دوه کلمې دي او دا چې لفظن په لفظونو کې موجود دي موږ تخکار یو لفظ ضربه دی یو لفظ زید دی نو دې ته موږ لفظن جمله وایو او اضرب ته تقدیرا جمله وایي تقدیرا جمله دي ته وایي چې یو لفظ په لفظونو کې موجود دی او یو انت ضمیر په دې کې مستتر پټ دی پکې. ٹھیک شو نو اوس یا تقدیرا یا به دا جمله تقدیرا دو لفظونه وي کم از کم دو لفظونه وي یا به زیات وي. چون لکه اضرب تو وخلقک کې چې انت ضمیر درو دې کې دا د اصل کې دا په اصل کې در او دا در ځان لري دا او ځان لري د در معنی را کی او او معنی را هغه یا دی نو موږ د دې بیا د مختصر کولو لپاره دا الف لري کړی نه نو دا به ویل کېږي درو معنی را دی کې مستتر پټ ته وایي مستتر به وایي مستتر معنی وایي بعض طلبه مستتر وایي خو دا اصل کې مستتر دی مستتر پټ ته وایي پټ. است معنی را دی ګورئ مونږ ته مصنف رحمه الله فرمایي وایي هیچ کلمه یوه کلمه هم کمتر کمه از دو کلمه د دوو کلمو نه باشد نه وي یوه کلمه یوه جمله د دوو کلمو نه کمه نه وي لفظا یا خو به لفظونو کې دا دواړه کلمې موجود وي دا چو ضربه زیدون چې لکه ضربه زیدون یا تقدیرا یا به دا جمله تقدیرا وي چې دوه کلمې به پکې موجود وي تقدیرا یوه به لفظونو کې موجود وي یو به پکې فرض کړی شوي وي. چون اضرب کې انت درو مستتر است چې انت په دې کې پټ دی مستتر دا به مستتر وایي مستتر اس دی وازی او دینا دا اصل کې دی از ای دا اصل کې دا سره از ای از معنی ده نه او ای معنی ده دی او د دینا او د دینا بیشتر زیات هم باشد وی لکه کم از کم دو کلمې پکار دي خو د دینه زیاتم کېدی شي زیاتم و بیشتر را او د زیاتو کلمو حد نیست نوي لکه د جملې لپاره کم از کم دوه کلمې لازمي وي د دوه کلمو نه به کم نه وي او د زیات نه زیات اس حد نه وي زیات سلم کېدی شي 1500 کلمې کېدی شي 15 لکه کلمې کېدی شي خو هغه ټولې به بیا راغونډېږي نو د هغې نه به مسند او مسند الیه جوړېږي. ٹھیک شوه نو د جملې دوه جزونه وي یو ته مسند وي یو ته مسند الیه وي نو دا مسند او مسند الیه نه دي دا یو لفظ هم کېدی شي لکه دوه الفاظ هم کېدی شي ضربه زیدون او یا داسې هم کېدی شي چې 1500 الفاظ وي هغه ټول یو بل سره جوړ کا یو بل سره ملاو کا لکه په دې کې به فعل او فاعل وي یا به پکې دغه شان جار مجرور وي مضاف الیه به وي یا موصوف صفت به وي دا به حال ذل حال به وي پکې دغه شانتې به پکې نورم خبرې ډېرې وي نو هغه ټول چې بیا راغون کې تمیز ممیز تمیز به وي پکې نو دا ټول چې راغون کې بیا به د یو بل سره تعلق جوړ شي نو څه به د مسند سره متعلق شي او څه به د مسند الیه سره متعلق شي او بیا به د دې دواړو نه یو جمله جوړه شي مسند او مسند الیه. ٹھیک شو یا به جمله اسمیه جوړیږي یا به جمله فعلیه جوړیږي چې هر څومره کلمې زیاتې وي خو د دوو نه به زیاتې نه جملې لپاره ضرور کم از کم دوه کلمې لازمي وي د دوو نه چې کم وي هغه جمله نه وي نو د جملې لپاره کم از کم دوه کلمې لازمي وي او د زیات نه زیات اس حد نشته نو همدقه وایي چې وازی او د دینه بیشتر زیات هم باشد کېدی شي د دینه زیات هم کېدی شي و بیشتر را او د زیاتو کلمو حد نیست صحت نشته نو دا خو اوس موږ ته مصنف رحمه الله صرف دومره وفرمایل چې جمله چې دا کم از کم د دوو کلمو نه جوړیږي
کم از کم 2 کلمو نه جوړیږي او د زیات نه زیات څه حد نشته چې 1500 15,000 15 لکه چې هر څومره کلمې زیاتې شي که نه په یوه جمله کې نو دا دې نه به یوه جمله جوړیږي نو هغه به بیا مسند او مسند الیه جوړیږي. اوس د دې دویم ښکته چې کوم عبارت دی په دې کې موږ ته مصنف رحم الله د مطالعې طریقه ښیي چې مطالعه به څنګه کوئ. بدان کې ته پوه شه چې مصنف رحم الله دلته د دې بدان کې نه موږ ته اوس د مطالعې چل ښیي او د بره بدان کې نه موږ ته مصنف رحم الله د جملې د کلمو تعداد خودو چې کم از کم 2 کلمې به وي یا د زیات نه زیات څه حد نشته. د دې بدان کې نه مصنف رحم الله فرمایي بدان کې ته پوه شه چې چون کله کلمات جمله د جملې کلمې بسیار هم زیات ہوتا وي بیشتر هم زیات ہوتا وي بسیار هم زیات ہوتا وي بسیار باشد زیاتې وي. ته پوه شه چې کله ته پوه شه چې کله د جملې کلمات جمله د جملې کلمې بسیار باشد زیاتې هم وي. اسم فعل و حرف اسم و فعل و حرف نه وایي د دې اسم په آخري میم باندې به پیش وي نو دا واو به دې سره په خپله راشي د دې فعل په آخري لام باندې به پیش وي دا واو به پکې په خپله راشي د دې فعل په آخري لام به پیش وي نو داسې به وایي اسم فعل حرف اسم فعل حرف لکه اسم او فعل او حرف را با یک دیگر د یو بل نه تمیز جدا کردن کړی شي لکه چې اسم او فعل او حرف د یو بل نه جدا کړی شي. مصنف رحم الله فرمایي چې د جملې کلمې بسیار هم کېدی شي یعنی ډېرې زیات هم کېدی شي نو چې کله زیاتې وي نو بیا به پکې اسم فعل او حرف با یک دیگر د یو بل نه با یک دیگر معنا د یو بل نه تمیز معنا جدا او کردن معنا کړی شي دا به د یو بل نه جدا کوي. و نظر او کتل شي و نظر کردن او کتل شي که کتل شي و نظر کردن او کتل شي کتل شي که معرب است چې معرب دی یا مبنی است یا مبنی دی. معرب څه ته وایي معرب او مبنی مخکې را روان دي ان شاء الله تفصیلا به وایو خو معرب هغه اسم ته وایي چې د هغه باندې ضمه فتحه او کسره دا بدلیږي درې وانه پې راتلی شي او مبنی هغه کلمې ته وایي هغه حرف ته وایي چې په هغه باندې ضمه فتحه کسره بدلیږي نه. معرب باندې د معرب اسم په آخري کلمه باندې یا د معرب کلمې په آخري حرف باندې ضمه فتحه کسره بدلیدی شي او د مبني اسم یا د مبني کلمې په آخري حرف باندې ضمه فتحه کسره بدلیدی نشي. لکه ګورئ زیدون چې دی که نه زیدون دا زیدون ضمه هم راتلی شي زیدن هم راتلی شي زیدن ٹھیک شو دا اوس فتحه شو او زیدین هم راتلی شي زیدن نو دا کسره شو نو ضمه فتحه کسره په معرب باندې ضمه فتحه کسره درې وانه راتلی شي او مبني چاته وایي چې په مبني باندې ضمه فتحه کسره نشي راتلی بس په یو حالت کې وي درې وانو حالتو کې وي حالت رفعي د ضمې ته حالت رفعي وایي د فتحې ته حالت نسبي وایي او د کسرې ته حالت جري وایي. نو حالت رفعي نسبي جري کې دا مبني اسم همیشه یو شانتي وي. لکه ګورئ هذا چې دی که نه دا به حالت رفعي کې هم دقه شانتې وي ضمې حالت کې به هم هذا وي د فتحې حالت کې به هم هذا وي او د کسرې حالت کې به هم هذا وي. نو وګورئ دا شکل دا درې واړه یو شانتي دي. نو مبني اسم هم دقه شانتي وي چې د حالت بدلیږي نه د آخري حرف حالت بدلیږي نه او د معرب اسم آخري حرف حالت بدلیږي دلته ضمه دلته فتحه دلته کسره. نو بس وایي اوس به وګورئ وایي اول خو به په دې چې کلمې ډېرې وي د جملې کلمې ډېرې وي که نه یوه جمله ده خو کلمات پکې ډېر زیات دي کلمې پکې ډېرې زیاتې دي نو ته پکې اسم وپېژنې فعل به پکې وپېژنې حرف به پکې وپېژنې
پیژني نو ته وایې چې یار ستا اوس یو سوال جوړېږي چې زه به اسم او فعل او حرف څنګه پیژنم نو انشاءالله دې نه پس سبقونو کې به موږ اول د اسم علامات وایو چې اسم به موږ د کم علامتونو نه پیژنو بیا به د فعل علامات وایو چې فعل به موږ د کم علامتونو نه پیژنو بیا به د حرف علامات وایو چې حرف به موږ څنګه پیژنو نو مصنف رحمه الله وایي چې ته جمله کې کلمې ډېرې وي که نه نو ته به پکې اسم جدا کې فعل به پکې جدا کې حرف به پکې جدا کې اول خو به په هغې ځان ته ټیکونه ولګې نښې به ولګې بیا به ته وګورې دا به وګورې چې دا اسم اوس معرب دی چې د آخري حرف د اعراب بدلیږي را بدلیږي او که نه یا مبني دی چې بدلیږي او که نه بدلیږي ټیک شوه وعامل او ته به وګورې چې دا عامل دی وعامل است او عامل دی یا معمول است یا معمول دی عامل څه ته وایي چې د معرب اسم لا دا اعراب بدل ورکوي که نه نو دا د چا د وجې نه پرې راځي لکه اوس ګورئ جاء زیدن جاء زیدن نو دا جاء عامل دی فعل دا عامل دی ځکه د زید له رفع ورکړه او فعل فاعل غواړي او فاعل باندې رفع وي نو ګورئ د جاء د فعل له رفع ورکړه نو مونږ وایو دا جاء عامل دی عامل او دا زید معمول دی معمول چې په ده کې عمل وشو د جاء د زید کې عمل وکړو یعنی د زید له ضمه ورکړه نو جاء فعل دی او دا زیدون ولا فاعل دی اوس وګورئ رأیتو معنی د ما ولیدو رأیتو دا رأی فعل دی او دا تو ولا فاعل دی نو فعل فاعل موجود دی نو رأیتو زیدن بیا بدلته کی دی رأیتو فعل فاعل چې دی که نه دی فعل فاعل دی زید لا نسب ورکو د کې عمل وکړو نو دا عمل پکې چاو کو دی رأیتو نو دا عامل شو څوک چې عمل وکړي هغه ته عامل وایي په چا کې چې عمل وشي په چا کې چې تبدیلي راشي هغه ته معمول وایي نو ګورئ دا معمول دی مررتو معنی زه تیر شوم بزیدن نو ګورئ دلته په زیدن باندې کسره راغله دا د با جاره د وجې نه نو دلته دا فعل عامل نه دی بلکې دا با جاره چې دی دا عامل دی با جاره عامل دی او دا زیدن معمول دی ځکه په ده کې تبدیلي راوسته نو څوک چې تبدیلي راولي هغه ته عامل وایي او په څه کې چې تبدیلي راولي هغه ته معمول وایي نو اوس په دغه باندې پوه شوئ معرب هم وپېژنده مبني هم وپېژنده عامل هم وپېژنده معمول هم وپېژنده ټیک شوه وباید دانستن او دا پېژندل پکار دي باید معنا نه پکار دي او دانستن معنا پیژندل نو دا پیژندل پکار دي که تعلق کلمات د کلمو تعلق چې د کلمو تعلق با یک دیگر یو بل سره چګونه معنا څنګه است دی چې د کلمو یو بل سره تعلق څنګه دی لکه وګورئ اوس دا کلمې دي یو جاء ده دا کلمه ده او یو زیدون دی دا کلمه ده نو د دې یو پکې عامل دی بل پکې معمول دی خو اوس دا عامل او معمول نه څه جوړ شو نو د دې نه مسند جوړ شو او د دې زیدون نه مسند الیه جوړ شو ځکه فاعل مسند الیه وي نو ګورئ نو د یو بل سره اوس د کلمو تعلق څه جوړ شو نو موږ سره مسند او مسند الیه جوړ شو تا چې مسند و مسند الیه پیدا گردد چې مسند او مسند الیه ملو شي پیدا گردد ملو شي پیدا گردد چې ملو شي ټیک شو د دې کلماتو یو بل سره اوس تعلق وګوره یعنی جاء د دې زیدون سره تعلق دی ٹھیک شو نو جاء د دې زیدون د پاره مسند شو او دا زیدون ولا مسند الیه شو نو مسند او مسند الیه نو دې ته بیا مونږه فعل او فاعل هم وایو نو فعل او فاعل بیا جمله فعلیه خبریه شو تا چې مسند و مسند الیه پیدا گردد ملو شي پیدا گردد معنی ملو شي ومعنی جمله او د جملې معنی بتحقیق معنی صحیح ټیک ټیک معلوم شود معلوم شي شود بوای ها شد بنوای شود بوای معلوم شود و معنا جمله او د جملې معنا بتحقیق معلوم شود په تحقیق سره معلوم شي چې صحیح معلوم شي نو دا زمونږ د نن ورځې درس امید ده تاسو په دې باندې پوه شوي لفظي معنی مو ویلي او په دې کې مثالونه ولیکه په هغې باندې بحث وکړو نو دا زمونږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام